زه اوس بره خېږم تاسو ته ښیم ټیک شو چېرته خېږم جومات دی د الله پاک کور دی الحمدلله مونږ چې څه غوښتل الحمدلله پاک لاک لاک شکر دغه برابر شو تاسو زه خېمه بره چت ته خېږم ټیک شو بره چت ته راوختم دا جومات دی زمونږ د کلي زمونږ د غریبات د کلي جومات دی تاسو کتلی شي بره پې دا دویم لانټر به انشاءالله کېږي زه اوس مخکې په خپل ټاپک باندې انشاءالله رالیږه کېږم نیکسټ بسم الله الرحمن الرحیم پښتانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما مسلمانان وروڼو دا وګورئ دا زمونږ د کلي جومات دی الحمدلله سبا نه بلز سبا خیر جمعې ورځ ده بلز د خالي په ورځ انشاءالله تعالی په دې لانټر به کېږي لانټر به په دې باندې چالو کېږي انشاءالله د سیټینګ به وکړو شوټرینګ وتړلی شي ټیک شو دا زمونږ د غریبات جومات دی مونږ چې څه الحمدلله غوښتل الله پاک برابر کړو الحمدلله ټیک شو دا زمونږ د کلي جومات تاسو کتی شي دې باندې به اوس لانټر وشي د خیره سره او دې باندې به دویم چت تیار شي لومبی الحمدلله زمونږ جومات کتم خو ښکلی او زبردست خو ښکلی سیټینګ یې برابر الحمدلله د الله پاک کور دی د الله پاک د کور به ډېر خیال ساتو جومات به ډېر زیات خیال ساتو ټیک شو الله پاک په دې ډېر زیات خوشحالېږي او شیټرینګ بس وتړلی شو الحمدلله او انشاءالله سبا خیر جمعې ورځ او بله ورځ د خالي ورځ ده نو انشاءالله تعالی د خالي په ورځ به په دې باندې انشاءالله د خیر سره لانټر کېږي نو زما ټول وروڼه مسلمانان وروڼه چې کوم دي نو زه هغوی ته خپل طرف دا ریکویسټ کوم که هر ځای ځای کې کړي نو چې کله هم څه ورکوي که نه د الله د رضا لپاره دې ورکوي په جومات کې دې ورکوي که په هر ځای کې جومات وي که په دوبۍ کې که په سعودي کې پاکستان کې پاکستان په هر ملک کې هر ملک کې لاؤډ ملک کې که نه چې څه ورکوي د الله پاک په کور کې په جومات کې دې ورکوي الله به ورله ډېر اجر ورکوي لږ مخکې پرې خبرې کوو صحیح ده الله پاک ډېر مهربانه باچا دی ډېر غیرتي باچا دی الله پاک وایي چې یو انسان 2 روپۍ هم په سم ځای په جایز ځای ولګي که نه دله به زه ډېر اجر ورکوم او دله به زه په جنت کې ډېره خوږه میوه ورکوم که تاسو منئ دا حقیقت خبرې دي جایز خبرې دي لږ مخکې پرې خبرې کوو د انسانیت ډکې خبرې نیکسټ او زه مسټر راشد خان به خو دومره ووم دومره پرې د خپل طرفه لکه یو رای ورکړم ټیک شو او دومره به یو اواز پرې اوچت کړم چې لکه یو کس دی د ورځې 1000 روپۍ ګټي د ورځې 1000 روپۍ ګټي ټیک شو د میاشتې شو 30,000 روپۍ میاشت ټیک شو دی د لومبۍ دا سوچ وکړي که نه چې زه دا 50 روپۍ لا 100 روپۍ لګوم که نه ټیک شو نو زه یې په جایز ځای لګوم او که په ناجایزه ځای دی د لومبۍ په دې باندې سوچ وکړي نو دو پیسې به د په لاس راځي ځکه چې دی به د پیسو قدر کوي د پیسې به د په لاس راځي او که دی په زول لګوي یو پله بل پله په زول خرچي کوي دا پیسې به د په لاس نه راځي او دنه په زول غیبېږي په زول به ترې لګي اورئ لږ مخکې پرې خیر خبرې کوو یا الله پاک ته رضا شي ته ډېر مهربانه بچی ته ډېر غیرتي بچی یا رب ته رضا شي محمد صلی الله علیه و آله وسلم خوږ نبی دوانو جانو سردار خوږ نبی نه زار شم یا الله پاکه دغه د انسانیت نه دغه د اخلاقو نه زار شم یا الله پاکه هغه زمونږ د مسلمانانو دپاره ډېره غټه قرباني ورکړه یا الله ته رضا شي اصل مطلبي خبره دا ده چې موږ کله د الله پاک د کور ته رادننه شو که نه ټیک شو نو مونږ الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی مونږ ټول مسلمانان مونږ ډېر سیټ شو دماغي طور ټول لکه دا ټول وجود انسانیت انسان چې کوم دی ټول سیټ شي که نه ټیک شو خو مونږ له لومبۍ دا پکار دي که نه چې مونږ د الله پاک د کور ته رادننه کېږو نو مونږ دا لومبۍ کوشش دا کوو چې مونږ به د الله پاک د کور صفایي خیال هم ساتو که نه صفایي به کوو د الله پاک کور جومات به ډېر صفا ساتو ټیک شو نو په دې به الله پاک مونږ نه ډېر زیات خوشحالېږي ځکه چې دا د الله پاک کور دی مونږ چې خپلو کورونو ته څنګه خیال کوو چې یاره صفایي او کمره داسې او ښایست نه ډکې دی نو لومبۍ به مونږ الله پاک کور ته خیال کوو جومات ته ځکه چې دا د الله پاک کور دی لږ مخکې خبرې پرې یو دوه کوو ښه ګورو مخکې ښه نیکسټ یا الله پاک ته رضا شي پاکه پروردګار ته رضا شي مونږ په ټولو مسلمانانو وروڼو باندې یا الله پاک ته خپل رحم کرم وکړي او زه ټولو مسلمانانو وروڼو ته وایم او کم چې زمونږ د پاکستان نه لاؤډ دي په مسافرۍ زمونږ وروڼه پراته دي هغوی ته هم د خپل طرف دا ریکویسټ کوم چې کله هم یاره څه خیراتي ورکوي لا یو 15 روپۍ 10 روپۍ پوه شوې وس هم څومره کېږي پوه شوې د الله پاک په کور کې به جومات کې ورکوي که په هر ځای کې جومات کې په سعودي کې که په دوبۍ کې که په هر ملک کې تاسو که په هر ملک کې پراته یو چې مسلمانان یئ او د انسانیت نه الحمدلله ډک یئ نو د الله پاک په کور کې د خپل وس مطابق څومره تاسو کوشش وکړو که 2 روپۍ که 3 روپۍ که 10 روپۍ څومره هم وس طاقت کېږي هغه هم تاسو ورکړه الله پاک به ډېر اجر درکړي او الله پاک به خوشحاله ساتي په دنیا به هم ډېر خوشحاله ساتي او الله پاک به آخرت او جنت ښایسته کړي بس زه مسټر راشد خان ټیم کلم اجازت د لوی الله په امان شي ان شاء الله تعالی نیکسټ ویډیو کې به ګپ لګو او نن ډېر خوشحاله یم ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله ځکه چې دا کار وشو که نه لکه د جومات دا کار وشو نن ډېر زیات خوشحاله یم او زما د اواز الحمدلله ډېرو خلکو ته رسي ما ته پته لګي الحمدلله پاک لاک لاک شکر زما ویډیوګانې خلک ګوري خلک یې خوښوي زه ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله او بس زه مسټر راشد خان ټیم کې علم اجازت د لوی الله په امان شي ځان ډېر خیال ساتئ ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به ګپ لګو